بنگلاديش پاکستان ته په لومړني ټي20 میچ کې یو ډیر غټ شکست ورکو. په دې میچ کې پاکستان کرکټ ټیم ډیر زیاتې غلطیاں کړې دي، فیلډینګ کې کیچز ډراپ شوي دي. بل په دې میچ بایللو باندې ډیر پاکستان کرکټ فینس خوشحال دي. وجه دا ده چې بابر اعظم دای ډراپ کړی دی او بابر اعظم په وجه چې کله د پاکستان ټیم کله بیټینګ به فلاپ شنو ټولو خلکو بابر اعظم ټارګټ کولو. اوس د بابر اعظم غیر موجودګۍ کې د پاکستان ټیم ټاپ آرډر چې کوم دی مکمل فلاپ شوی دی. ټول اوپنران بیټسمنان چې کوم دی 1 ډاون 2 ډاون چې کوم دی هیڅ سکور نه دی کړی. مکمل سکور کارت باندې خبره کوو. د پاکستان ټیم په دې میچ کې په غلطیانو باندې هم ډیټیل سره خبره کوو او د بابر اعظم فینس چې کوم دی ولې خوشحال دي په هغې باندې هم د ویډیو اینډ کې ډیټیل سره خبره کوو. او آیا بابر اعظم د پاکستان ټي20 ته واپس راوستل کار دي کنه کمنټ لازمي وکړئ. را به شو سکور کارت طرف له تاسو له سکرین باندې سکور کارت ښکاري. لومړنی بیټینګ پاکستان کړی دی چې 110 رنزونو باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی په 19.3 بالونو باندې. مطلب 3 بالونه ته هم پاتې شوي دي او ټوټل ټیم په 110 رنزونو باندې آوټ شوی دی. دې کې خو 44 رنزونه لا فخر زمان کړي دي. لکه د فخر زمان چې 44 رنزونه وباسي نو د پاکستان ټوټل ټیم چې کم دی 70 رنزونه جوړ کړي دي. 70 رنزونو باندې ټوټل د پاکستان ټیم چې کم دی آوټ شوی دی. خاص سایم ایوب 4 بال 6 رنزونو، محمد حارث 3 بال 4، آغا سلمان 9 بال 3 اور حسن نواز 4 بال 0. دا مکمل د پاکستان ټاپ آرډر دی. محمد نواز چې کوم دی په خپل غلطۍ باندې دی رن آوټ شو. 5 بال 3 رنزونه د جوړ کړي دي. خوشدل شاه 23 بال 18 رنزونه جوړ کړي دي. جی 23 بالو باندې 18 رنزونه. عباس افریدی 24 بال 22 چې د پکې ښه بیټینګ روان کړو. درې شکې د وهلې دي. فهیم اشرف 10 بال 5 رنزونه، سلمان مرزا 1 بال 0 چې دا ټوټل ټیم د دی آوټ شوی دی. ابرار احمد پکې نټ آوټ پاتې شوی دی. موږ د بنگلاديش بالینګ وګورو نو مهدي حسن 4 اوور 37 یو وکټه، تسکین احمد پکې ښکلې بالینګ کړی 3.3 اوور کې 22 اور 3 وکټې. تنظیم حسن ثاقب 4 اوور 20 یو وکټه، مستفیض الرحمن 4 اوور 26 2 وکټې، شمیم حسین 1 اوور 2 وکټ یومنا، رشاد حسین 3 اوور 20 وکټ یومنا. اوس کوم راشو کته د بنگلاديش بیټینګ ورپسې وګورو نو دا سکور ورپسې بنگلاديش ډیر په اسانه باندې چیس کړی دی. بنگلاديش دا سکور په 14 اوور کې چیس کړی دی او صرف 3 کھلاڑیان آوټ وجي. تنزید حسن 4 بال 1، پرویز حسین ایمون چې کوم دی 39 بال 56 رنزونه جوړ کړي چې دی نټ آوټ پاتې شوی دی. لیټنډاس 4 بال 1، توحید هدوی 37 بال 36 چې دی آوټ شوی دی. جاکر علی 10 بال 15 رنزونه جوړ کړي دي. د پاکستان تر طرف سلمان مرزا 3.3 اوور کې 23 2 وکټې، سایم ایوب 2 اوور 16، فهیم اشرف 3 اوور 29. دا جی زمونږه لیجنډ کھلاڑی دی چې د ټیم ته راغلی دی او دا میچ وینینګ کھلاڑی دی. چې شفارسي ټول نه غټ پلیر چې کوم دی فهیم اشرف ته. ابرار 4 اوور 20، عباس افریدی 2 اوور 16 یو وکټ او محمد نواز 1 اوور کړی دی او 8 رنزونه جوړ کړي دي. نو دا پاکستان بالینګ او مکمل سکور کارډو د میچ چې پاکستان پکې یو غټ شکست خوړلی دی. غلطیانې دا شوي چې یو خو ګوره کیچونه ډراپ شو. محمد حارث وکټ کیپر یو اسان کیچ ډراپ کو. خدینه علاوه ابرار په باونډرۍ باندې یو اسان کیچ ډراپ کړو. هغه ټایم وکټ راغلی و نو بیا بنگلاديش پریشر کې راتلی شو. خو هغه ټایم د کیچ ډراپ کو هغې نه پس بیا پارټنرشپ ولګېدو د بیټسمینانو چې کوم پرویز حسن حسین ایمون چې کوم دی او توحید دای پارټنرشپ ولګېدو نو بیا میچ ډیر آسان شو بنگلاديش دپاره. ځکه په 14 اوور کې وګټلو چې یو پارټنرشپ پکې لانګ ولګېدو. دې نه علاوه مس فیلډینګ هم شوی دی، کیچونه هم ډراپ شوي دي. بل د پاکستان بیډ لک په دې میچ کې دا چې ټاس چې کوم دی بنگلاديش وګټلو او دا یو داسې پیچ دی چې په دې باندې چې هم ټاس ګټلی دی نو یې په ډومبنۍ بیټینګ نه دی کړی. په دې باندې چیس ښه کېږي په دې پیچ باندې. او بل پاکستان کنډیشن نه هم واقف نه و نو بل نوي کھلاڑیانو پریشر کې زیات راځي چې کله په ټیم کې سینیئر کھلاڑي موجود نه وي نو بیا دغه حالي چې یو څو وکټې پروزي بیا لاین لګېدلی وي. دا خو فخر زمان تاسو لمه وي چې د سکور جوړ کړی که چېرې فخر زمان هم په دې میچ کې نه وي د ده په ځای صاحبزاده فرحان وي یا یو بل ینګسټر وي نو به هم پریشر کې راتلو وکټ پر هغه زر غورځېده. فخر زمان اخر کې رن آوټ شوی دی. که فخر زمان ولاړ وي نو دا سکور بیا 130 140 پورې رسېدی شو. خو فخر زمان رن آوټ شو او هغه هم خوشدل رن آوټ کړو. خوشدل بیا خپل هم سو نه کړ. خوشدل سټرایک ریټ که تاسو وګورئ خوشدل سټرایک ریټ څومره دی. خوشدل جوړ کړي 25 بالو 18 رنزونه او فخر زمان چې کوم مین وکټ و هغه هم د ده د لاسه لاړه. نو ډېرې غټ بلنډر شوي دی او د بابر اعظم فین خو په دې وجه خوشحال دي چې کوم میچ کې بابر اعظم نه و د پاکستان بیټینګ دغه رنګ فلاپ کېږي نو وایي ایلا د بابر اعظم مخالفینو له یو قراره جواب میلاویږي. خیر دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې مکمل سکور کارډو کمنټ لازمي وکړئ. والسلام.